أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. په 19 تاریخ د جمعې په شپه د تورسک جماعت اسلامی د سرګنټل په محله کې په جماعت کې د درس فیصله کړې وه. د بنیر د انتظامیې په درخواست او د کرونا کرایسس په حواله باندې د تحفظاتو په لحاظ سره هغه درس مونږه په هغه ځای کې ملتوي کو، چونکې د ملګرو ډیر زیات شوق و خصوصا د کرونا کرایسس په حواله سره چې په دې کې مونږ ته څه ګایډلاین میلاو شي او د انتظامیې د تسلی دپاره د هغې اجتماع نه د ځان بچ کولو سره سره مونږه په سوشل میډیا باندې د دغې درس کمپنسیشن یا هغه مخکنی کمی پوره کوو او هغه درس چې د سورة اعراف آیات نمبر 94، 95 او 96 باندې مشتمل دی هغه د خپلو ملګرو دپاره په سوشل میډیا باندې نشر کوو او امید لرو چې الله تعالی به د دې نه د خپلو ملګرو دپاره او د عامو مسلمانانو دپاره بلکې د ټولو انسانانو دپاره د خیر پهلو برآمد کی. آفت چې کله راځي نو د دې یوه غټه فایده دی چې د سړي په ذهن کې دا خبره کینی چې د دې دنیا څوک چلوونکی شته، اس نظام کا کوئی چلانے والا ہے. او د صورت مومنون هغه آیات سړي په ذهن کې راشي چې وخلقنا فوقکم 7 طرائق، ما ستاسو د پاته ګیلکسي جوړ کړی دی او هغه په 2 سیکشنو باندې مشتمل دی. خو ما كنا عن الخلق غافلین، موږ ورې غافل نه یو، موږ ستاسو هر وخت په نظر کې ساتو او کله کله موږ به ایکشن اخلو چې تا ته پته لګي چې زه موجود یم او ستا کارکردګۍ زما په نظر کې دي. کرونا آفت داسې آفت دی چې په دې کې غټ او کچ ټول انوال دي، په دې کې یورپ او ایشیا ټول انوال دی. او د دې نه غټه خبره به نور رسئ چې د امریکې صدر ټرمپ ویلي دي خپلو خلقو ته چې د اتوار په ورځ باندې تاسو چرچ ته لاړ شئ او د خدای نه دعا وغواړئ چې د دې مصیبت نه مونږ خلاص کړي. هغه چې د نننې زمانې فرعون مونږ ګڼو هغه سر ښکته کو. د جرمن چانسلره چې هغه یو زنانه ده، هغې ویلي چې 2/3 اف جرمني په خطره کې دی. د برطانیې وزیر اعظم ویلي دی چې د جنگ عظیم نه پس د ټولو نه خطرناک صورتحال په موږ باندې دا کورونا وایرس دی. او چاینا غونتې ملک چې هغې ټول اقتصادیات د دې کورونا وایرس د وجې نه هغه کولیپس شو او خصوصا ایرلاینز ډیر زیات په خطره کې شو. نو د قرآن او د حدیث په رڼا کې موږ د دې جاج اخلو چې دا دومره غټ آفت چې راغی نو انسان چې کله هوښیاري نو د هوښیار انسان نښه دا ده چې هغه د آفت نه د رحمت پهلو تلاش کوي. مثلا ستا د کور مخې ته یو ځای اکسیډنټ وشو او ډیر شي خلق پکې خدای مکه مړه شو او څوک پکې زخمیان شو. یوه رویه دا ده چې خلق راوځي او د خلقو د جیبونو نه پیسې پټې کړي او څه کسان د خلقو نه ګړۍ وباسي او څه کسان که د زنانو په لاس څه کالی نو هغه ترې وباسي.
کو ګوتۍ د ګوتې نه نه وځي نو ګوته ترې پرې کړي. دې کسانو د دې افت نه د جهنم د ګټلو باعث ذریعه جوړه کړه. خو څه نیکان راوځي په منډه او زر مړي خپل ځای ته کړي او زخمیان اسپتال ته ورسوي. که چاله وینه پکاري نو وینه وله ورکړي، که چا باندې کپړه اچول غواړي نو کپړه ور واچوي. میډیکل سټورونو ته وینا وکړي چې دې له دوايي نه ورکوي، پیسې به موږ درکوو. دې خلقو د افت نه رحمت جوړ کو او دا به د دې دپاره د آخرت د نجات باعث وي. دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې ډېر په ښکلي انداز کې کړې ده. د دې وجې نه زموږ ټول توجه به په دې چې د دې رحمت نه به موږ د دې افت نه به موږ رحمت څنګه جوړو. د حدیث الفاظ کو تواوري نو حیران بشي. لا یزال البلاء بالمؤمن حتی یخرج نقیا من ذنوبه. په یو مؤمن باندې مصیبتونه راځي نو د مؤمن په ځای پکې ځان کېده چې په موږ په بونیریانو یا په پاکستانیانو او په ایرانیانو او په اټلی کې چې کوم مؤمنان دي په ټولو مصیبت راغی نو چې مصیبت راغی د دې مصیبت نه به دا مصیبتونه مسلسلي حتی یخرج نقیا من ذنوبه. دا مصیبت د ده دپاره د دې باعث چې آخرکار دی به د خپلو ګناهونو نه پاک و صاف شي. نو کو الحمدلله الله دې دا افت زر تر زره ختم کی. خو کو فرض که دا افت ختمیږي او په آخر کې زموږ دا فیصله شوي چې ستاسو ګناهونه الله تاسو ته معاف کړل نو زموږ دپاره دا افت باعث ته رحمت او باعث ته برکت شو. نو زموږ ټول کنسنټریشن په دې چې دا به رحمت ته څنګه بدلو. ځکه کو فرض که دا افت ته رحمت ته بدل نه کې او ته د لیبرلیزم یا د سیکولریزم په بنیاد باندې دا خبره کوي چې مړه دا خو کېږي هر وخت او په دې کې د رحمت صدی یو خاص ډېر مشهور کالم نګار لیکلی دي چې دا خبرې د خپلو ګناهونو سره مه کوریلیټ کوئ. زما پې ډېر ډېره خفه شو چې اگر هغه یو مسلمان کالم نګار دی او د هغه اکثر کالمونه ښیي خو دا کالم یې ډېر زیات غلط و چې دا ته څنګه قرآن له حدیث له پرځول ورځې. ځکه د حدیث دویم الفاظ دا دي والمنافق مثله کمثل الحمار لا یدری فیما ربطه اهله. منافق سړی چې دې خبره باندې نه پوهیږي چې هغه سیکولر ذهنیت والی هغه لیبرل ذهنیت والی د هغه مثال د خر دی. خر لفظ وته رسول الله ویلی دی زه نه هم کمثل الحمار د هغه مثال د خر دی. څنګه چې خر په دې نه پوهیږي چې زه خپل نایک ولې تړلی لا یدری فیما ربطه اهله. نو چې اوس موږ هم خپل نایک چې زموږ الله زموږ اقا دی موږ تړلی یو د تړلو دی لفظ ته ګوره او د انګریزۍ دی لفظ ته ګوره لاک ډاون. نو هر ځای کې لاک ډاون دی. نو په یورپ کې لاک ډاون دی، نو په دوبۍ کې لاک ډاون دی، نو په سعودي کې دومره لاک ډاون دی چې طواف څوک نشي کولی. نو د الفاظ د حدیث ته ګوره موجوده سیناریو ته ګوره. نو په کراچۍ کې لاک ډاون دی، نو ستا په اسلام آباد کې لاک ډاون دی. نو فیما ربطه دی په دې نه پوهېږي چې زه یې ولې تړلی ما ولا فیما ارسلوه نه په دې پوهېږي چې زه یې ولې وسپړدم. نو چې کم سړی په دې نه پوهېږي چې لاک ډاون را باندې الله راوست دا ولې او زه یې وس پرانستم نو دا ولې د دې سړي مثال د خر دی. نو موږ کوشش کوو چې زموږ مثال د خر په شان نه شي بلکې د حدیث ته اړومبنۍ حصې په شان شي. لا یزال البلاء بالمؤمن مؤمن باندې بلا به راځي خو دی به پای کې داسې اکټیویټیز شو کوي حتی یخرج نقیا من ذنوبه چې دی د خپلو ګناهونو نه پاک و صاف وځي. اوس کورونا وایرس یو بلا ده. دا بلا د وایرس په صورت کې راغلی ده. نو الله تعالی چې په قرآن کې کومه خبره ویلې که نه وما یعلم جنود ربک الا هو. خدای پاک ته صرف پته چې د هغه سره کمې کمې لښکرې دي. الله تعالی د برې نه پتا باندې د ناټو فوجیان نه رالیږي لکه څنګه چې ناټو اتحادي فوجیان راغلي وو. الله تعالی یو معمولی وایرس راولیږي لږې ورځې مخکې د ډینګي په صورت کې د ډینګي وایرس را لېږلی نو خلق د ډینګي نه تنګو او اوس الله تعالی د کورونا وایرس راولېږو. نو د دې وجې نه موږ چې پخوا په قرآن کې دغه ویلی و د هغې په الفاظو په معنا اوس موږ پوه شو. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. زما د قسمې په هغه شي چې تاسو وینئ. نو موږ خو امریکا چین لیدو خو وما لا تبصرون موږ بارت لیدو چې دا په موږ حمله کوي خو موږ دا نه لیده چې ګینې وایرس په موږ حمله کوي. نو وما لا تبصرون نه مطلب هغه وایرس و هغه چې په موږ باندې اوس حمله وکړه. د دې وایرس یو خاص خبرې دي چې کله دا په سړي باندې راشي نو دا په پوزه کې پاتې کیږي دا په خوله کې پاتې کیږي او څه حده پورې په سترګو کې. انسان ته چې دا ننوځي نه یا د سترګې په ترو ډېر کم
خو ډیر زیات د پوزې په ترو او د خولې په ترو بځي. نو په خوله کې دا سورانیه نشي کولی، په پوزه کې هم سورانیه نشي کولی، خو که دا دننه لاړ خېټې ته نو په معده کې خدای پاک دومره ډیر شی ایسډز یا تیزاب رایستلی دي چې دا به تباه شي، نو هلته ورانیه نشي کولی. دا ورانیه الو کوي چې دا وایرس لاړ شي ټریکیا ته یا د سانس نالۍ ته لاړ شي، او د سانس نالۍ ته چې لاړ شي نو بیا نمونیا شي، او چې نمونیا شي نو درې نښې به الله یې وساتي، خو درې نښې به نمبر 1 نښه یې دا ده چې سړي به ډېره تبی 101 ټمپریچر به تقریبا، دویمه نښه یې دا ده چې ټول وجود به ډېر زیات خوږیږي، او درېیمه نښه یې دا ده چې ډیفیکلټي ان بریتینګ دی به بیا ساه نشي اخیستی. نو کله چې دوی چې ساه نشم اخیستی ساه مې بندېږي ته اوس پوه شه چې حالات سیریس دي. نو زمونږ ټول کنسنټریشن په دې دی چې بونیریان، پاکستانیان، مسلمانان، انسانان دا وایرس چېرته د دې ټریکیا ته لاړ نشي. نو د ټریکیا نه د بچ کېدو دپاره دا طریقه ده چې ساینسدانان چې تا ته کومه خبره ښیي چې خپله خوله بار بار انځه. نو موږ په ایز ا مسلم وایو چې بار بار اودس کوه او هر وخت په اوداسه کې او د هر مانځه دپاره اودس کوه او د تهجد دپاره هم اودس کوه، نو خوله به دې پاکوي. دویم دا چې پوزه بار بار انځه. نو د پوزې دپاره ایز ا مسلم موږ دا وایو چې داسې اودس نه وي چې پای کې پوزه انځل نه وي، نو دې وجې نه بار بار پوزه انځه او اودس کوه. او د دې نه علاوه موږ وایو چې مخ انځه چې ستا په دې سترګو تم پاتې نشي. نو د دې ساده خبره دا شوه چې موږ په اوداسه کې یو، بې اودسه به نه پاتې کېږو، مسلسل به اودس کوو. یو ځای پکې دی چې دا وایرس کو فرض که زمونږ ساینسز ته لاړ شي. ساینس هغه ځای ته وایي څنګه چې د سترګو د پاسه دا تندی دی، موږ وایو په سر مې درد دی او سم چوي، نو دې ته چې دننه ځي نو دې ته موږ فرنټل ساینسز وایو. دا اپیرا نیزل ساینسز د دې د پوزې نه غیر چاپیره چې کوم ځایونه دي دننه چې دي هغه یو قسم له کیویټیز دي، غارونه دي واړه واړه، کو هغې ته دی لاړ شو نو بیا به یې څنګه بچ کوو. او دارنګې د سترګو د لاندې چې دي نو دا شپږ ساینسز دي، د پوزې نه دواړه طرف ته، د سترګې د پاسه او د سترګې د لاندې، دا شپږ ساینسز بچ کین. د دې دپاره اسانه طریقه دا ده چې ته په مګ کې ګرمې اوبه به رالې، د ګیزر نه ستاسو کره تودې اوبه او دا خپله پوزه خوله به د مګ د پاسه کښېنې او اوږد ساه به والې، د هغې هغه سټیم چې دننه لاړ شي. نو چونکې دا ګرم دی نو د دې وایرس غټه خوبي دا ده چې دا ګرمۍ ته د ټینګې نه دی، دا په سړځۍ کې ډېر ډیولپ کېږي، ګرمۍ ته د ټینګې نه دی. نو که ته په ګرمو اوبو خوله انځې، ته په ګرمو اوبو پوزه انځې او ته ګرم سټیم راکاږې نو دا به مړ شي. نو اسانه خبره شوه. د دې وجې نه موږ به د ګرمو اوبو استعمال کوو او بل دا چې دا سټیم زموږ دننه زموږ دغه ته ځي نو موږ به ترې ځان په سټیم او په ګرمو اوبو باندې بچ کوو. یو بله دا ده چې یوازې ځان بچ کول نه دي چې بل ته دا ونه رسي. نو بل ته د رسېدو نه د بچ کېدو دپاره که موږ نسواریان یو، نعوذ بالله بعضې خلک بدقسمته یې نسوار کوي، د هغې نسواریانو نه ډېره خطره ځکه دی هر وخت وکي. نو که د په خوله کې وایرس وي نو د ټول نه خطرناک سړی هغه دی چې هغه په خپله نه ناجوړه وایرس پکې. زموږ د مټواڼۍ د سړي په باره کې دا اطلاع ده چې په دې کې سیمټمز نشته خو په دې کې وایرس شته. نو چې کوم سړی سیمټمز پکې نه یا وایرس پکې نه، د کمیونټي نه معاشرې دپاره ډېر خطرناکي، ځکه هغه چې زه روغ یم او خلکو ته مرض خورئ. د دې وجه نه ایز مؤمن هغه له پکار دی چې هغه وایي چې زما نه چاته نقصان ونه رسي او بل ته نقصان رسول خو ډېر غټ ګناه دی. نو د دې لپاره هغه به بچ کېږي، د کور نه به بار ته نه راوځي. نو ته چې نسوار توکې بې ځایه نو کیدای شي په دې کې وایرس وي. یا بعضې خلک سګرټ کوي، نو کله د خوشحالۍ نه یو سګرټ وڅکوي ته ترې کش واله که نه، نو بل سړی ترې کش وکړي نو دا وایرس په هلته ځي، نو چې خپل سګرټ بل له نه ورکوي. او بل دا چې خپل ماشومان سړی ښکلوي نو ماشومان ته ښکلوه ځکه چې ځکه ستا په خوله کې که وایرس نو ماشوم ګوره ډېر ولنریبل دی، هغه ډېر ماشوم دی کیدای شي هغه خراب شي. نو د ماشوم دپاره وایي چې فیس ټو فیس کنټیکټ یعنې کسینګ اف د چلډرن دا به په دې وخت کې ته ایوایډ کړې. چونکې ته پرنجی کې نو ستا نه به بیا غځي، نو د پرنجي د بچ کولو دپاره ته به یا ټیشو پیپر یا ماسک ته خولې تږدې چې دا پرنجی خوا لاړ نه شي. خو که ستا پرنجی ته وکړو اوپنلی نو چونکې دا وایرس په وزن کې غټ دی، دې ته هیوي وایي، د ویټ زیات دی، نو دی د یخنۍ د وایرس یا د انفلوئنزا وایرس په شانتې ډېر لرې نه ځي، دی صرف 1 میټر ډسټنس کې ځي. نو دوه کسه چې یو بل نه په 1 میټر فاصله کې لري نو بیا دته وایرس نشي تللی.
خو دته به وایرس الوزي چې د لاس په دې باندې راکاږي او هغه لاس د بل سره میلاو کی نو هغه د هغه لاس ته لاړ شي، هغه به په خپل لاس بیا په خپل پوزه کې موږ پوزه ګرو په پوزه کې ګوتې وخو او سترګې مګو، نو چې سترګې مګي دا وایرس پالته لاړ شي. د دې وجه نه وایي چې که تاسو یو بل سره سلام نه کوئ نو دا بخی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته حدیث کې ویلو چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان خو مسلمان چې داغه د لاس نم چاته نقصان نه رسی. نو که ستا دا یقین چې زما د لاس نه خلقو ته نقصان دی جمعې میلاو هو کو خپکیږي جو لاس وسره میلاو کنه فورا غتم وایا په خپل وایزه چې لاس وینځو، نو چې لاس وینځو نه به خپم نشي او هغه وایرس پته لاړم شي. دا یو څو احتیاطي تدابیر دي چې ما تای کو، نو ان شاء الله چې دا بنی خدا ولې راغې د دینه د عبرت اغستو د پاره د سورته اعراف آیات نمبر 94 ترجمه ته تاسو ګورئ نو حیران بشئ چې الله تعالی څومره خو کلام را لېږلی دی او په هغې کې څومره ګراوند ریئلټي ساینټیفک ریئلټي د نن نه 1500 کاله مخکې بیان کړې دا وما ارسلنا فی قریة موږ نه رالیږو په یو کلي کې من نبی یو نبی کلي په ځای پکې خپل بونیر واچوه الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء مگر د دې کلي خلق موږ نیسو بالبأساء والضراء په فزیکل په باسا ان غلا فزیکل تکلیف ورکو ودرا هغه ته تنگ دسته کو بل باسا دغه مالی مشکلات پیدا کو ودرا هغه فزیکلی مریض شي. اوس باسا ته وګوره مالی مشکلات دومره خطرناک دي چې زما ستا د بونیر ټوله مدني د ملایانه وه په ملایا کې لاک ډاون شو نو هغه ځای نه پیسې نه راځي. زمونږ سرونو په دغه کې په دوبۍ کې مزدوري کوله نو د بونیر د دوبۍ لاک ډاون شو نو هغې نشي کولی. مونږ وی چې سعودي ته به لاړ شي، سعودي ورته 2-3 ورځې ټایم ورکړو چې زه روزه د هغې مدني ختم شوه. مونږ په سواړی کې به په هوټل کې مزدوري کوي، وی هوټل یې بند کړې. نو باسا خو راغی که نه ستا اکانمي یعنې ستا د پیسو معاشیات تباه شو، ستا سره دا لږې پیسې دي کیدای شي که دا شیخ الله دې نه کړي که اوږد شي نو بیا به خلق د لوږې مري. ودراء او ناجوړه شي، څنګه چې ناجوړه شي نو یخني وي، چې یخني وي نو ما چا 3 سیمټمز وي کو فرض که په ده کې ډیفیکلټي ان بریتنګ ساه نشي اخیستی او کو فرض کا دی بیا چیسټ پین محسوسوي چې زما ساه نه راوځي او د ده بدن ډېر زیات دړ کوي او د ده ټمپریچر یې نه بل غټ درایي وی دا دوړه کار الله تعالی ولې وکړو لعلهم یضرعون د پاره دی چې دی خدای ته په جړا شي. نو زه چې خدای ته په جړا شو وی خدای ته په جړا څنګه وی خدای ته جړا داسې کوه چې الله تعالی کومې خبرې مقرر کړي که نه هغه کارونه چې په خدای خفه کېږي دا یې نه ځان بچ کا. د ټولو نه غټ کار چې خدای پې خفه کېږي او سړی ډېر زیات ویریږي هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ به یو 4 دوزخیان دي چې ټول دوزخیان به ترې تنګي. وی به چې خدای د خپل غمون لږ دی چې دا بل لا پسې راغی و یو سړی به د اور په صندوق کې او کله به دې خوازي حمیم و جحیم ان ګرمې اوبه به هلته د دغه په شانتې خوټ کېږي به بل ته به جهنم یا بل طرف د اور صندوق دی. وی دا به څوکي د حدیث الفاظ ته به ته حیران شي. وی ماته وفي عنقه اموال الناس دا هغه سړی دی چې د خلقو قرضې وي پې نو پردی پیسې چې کو چا د بینک نه قرض اخیستی که د بجلی بیلې نه یې ورکړی او که د اوبو بیلې نه یې ورکړی او کو په مزدور تنخواهی نه ورکړي دا ټول د ده په سټ کې دي. نو تا خو کور راخ کړی دی او مزدور یو ځای له بل ځای له دی وایي کنایه که زما پیسې به راکې ته ورته وایي بیا راشه، نو هغه بیا راشي نو ته ورته بیا وایي بیا راشه. نو هغه غریب خفه دی د دې سړي ما یجد لها قضاء او وفاء د پیسې ورم نه کړې او پریم نه خودي چې څوک د ده په ځای ورکړي. نو کم سړي باندې چې قرض پاتې شي او که هغه 2 روپۍ قرض ولې نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحابي تپوس وکړي په ده قرض شته وی او وی څو دي وی 2 روپۍ دي پې وی صلوا علی صاحبکم تاسو به مونځ وکئ زه پې نه کوم. نو هغه بل صحابي پرېړه شو وسوځېدو وی کو زه یې ورکړم وی ته یې ورکړه. د دې وجې نه کو فرض که یضرعوني چې ته وایي چې زه خدای ته ګډګډاوېږم نو لاول پردی قرضې چې په تا باندې پردي کوم حقونه دي خلقو له ورکړه ورنه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ویلي چې خدای به داسې سزا کي چې نور جهنمیان به د نه بیا تنګي. دویم نمبر سړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ویلی چې دویم نمبر سړی به هغوی یجر امعاءه چې هغه پسې به په جهنم کې خپلې کلمې راښکې شي او ټول جهنمیان به ترې تنګي. وی دا به څوک وی لا یبالو دا هغه سړی دی این اصاب البول منه لا یغسله چې د متیازو نه به یې ځان نه بچ کاو یعنې اودس پې نه وچاو. دا سړي 4 ځای به متیازې وکړې. دا سړی کلین هارټډ نو د ده زړه پاک نه و د ده لاس اخپې پاک نه وې د د صفایي خیال نه ساتو. دې وجې نه چې کوم خلق د خپل لیټرینونو هغه پیپونه یې کډرې نه جوړې کړي بلکې کوڅو ته یې راایستلي نو دی پلیوشن خورئ
نو دې سړی په ټوله دنیا کې هم مرضونه خوري هم ګندګي خوري او دا ګندګي دیو جنا کو موږ د خپل لیټرونو له خپل کډري جوړی کو او موږ د صفای اهتمام وکړو خپل ځانم صفا کو خپل بچیم صفا کو نو دا دویم سزا چې د قیامت پر ورځ به دې سړي کلمې راخی شي په ځان پسې به راکاږي دا ډېر خطرناک دی او جهنمیان به تې تنګي ځکه چې د اودس ته وچولو یا د متیازو نه د ځان بچ کولو خیال نه ساتو. دریم نمبر سړی چې هغه به دوزخ کې به خلق تنګي هغه سړی به یسیل فوح قیحا و دما د خولې نه به نونه بهیږي په قیامت کې نو نور خلق به تکرار کوي هم به وینه بهیږي هم نونه وایي چې خدای پاکه دا سړی چې موږ د خپل غم لګ دی هغه جهنمیان به وایي الله به وایي چې دا هغه سړی دی چې د خولې نه به همیشه کنزل ختل د به سکسي خبرې کولې د که شاعر د به سکسي شعرونه وي د که ډایجسټ لیکو نو د به جنسي ډایجسټ لیکلې جنسي ناولې به یې لیکلې بعضې خلک په دې خبرو کې ډېر مشهوري نو رسول الله وسلم د الفاظو ته ګوره فیستلذ کما یستلذ رفس د به د دې خبرو نه خوند اخیستو او خلقو به مې یاره ډېر ښه سړی چې راشي سړی وخندوي او ډېرې مزېدارې خبرې کوي دا ډېر ګنده خوی دی چې د سړي د خولې نه هر وخت کنزل او هر وخت جنسي خبرې خیږي فحش الفاظ کیږي دا هغه سړی دی چې قیامت په ورځ به خدای پاک دله داسې سزا ورکړي چې د خولې نه به هلته کې وینې زوی بهیږي نونه به ترې بهیږي او جهنمیان به ترې کرکه کوي نور ته څه وایي. او څلورم نمبر سړی وایي هغه دی چې جهنمیا به ته یاکل لحمه چې به په خپله خپلې غوښې هلته خوري وی جهنمیان به وایي چې دې مصیبت را نازل شوی دی موږ خو د دې سړي نه ډېر زیات تنګ شو وی خدای پاک به وایي چې د هغه سړی چې د به دوه کارونه کول یو به یې غیبت کو یو به یې نمیمه کوله یعنې وړي راوړي به یې کول غیبت به یې کو او نمیمه وړي راوړي غیبت د بل بد دا دوه کارونه موږ تقریبا ټول کوو دې وجې نه وایي چې که ته د کورونا وایرس نه ځان بچ کې نو خپله دفاع مضبوطه کا او د دفاع د مضبوطولو لپاره په ټاپ یې ایښی دی چې ته خپل خوب پوره کا او خوب هغه خوب چې د ماسخوتن د مانځه نه د چربانګه پورې ساینسي تحقیق دا دی چې کم سړی په تیاره کې وده شي ماسخوتن وده شي نو د چربانګه پورې د برین نه یو خاص سیکریشنز انزایمز راوځي چې هغه د کینسر خلاف کار کوي خو چې کم سړی د شپې ناوخته وده کېږي او سهار ناوخته پاسي د هغه په ذهن د هغه نه وځي ځکه چې دا د شپې تیاره د دې لپاره ضروري ده او رسول الله وسلم دا ویلو چې تاسو چې کم په خدای پاک باندې د ماسخوتن د مانځه نه مخکې وده کېدل او د ماسخوتن د مانځه نه پس خبرې کول ډېر بد لګي د ماسخوتن مانځه نه چې په حجره کې ته ناستې او خبرې کوې نو صرف یا به غیبتي یا به نمیمۍ د الله د رضا لپاره په حجرو کې څوک نه کینی نو که فرض که ته دا خپل دا کمزوري ختم کې نو یو خو به د دفاع مضبوطه شي ځکه په دفاع کې په ټاپ ته خوب پوره کول نو راځئ چې د اوس نه اراده وکړو چې حجرې به خوشي کړو هسې په ګڼه باندې پابندي ده نو ماسخوتن به وختي وده کېږو یا چې موږ کوم سبق وایو او بیا به چربانګ پاسو او الله ته به جاړو ځکه لعلهم یضرعون کې دې ته اشاره ده چې خدای ته وجاړه نو خدای ته به الو جاړي چې د خدای د جړا وخت او د جړا دپاره بهترین وخت د تهجد وخت او د دې نه علاوه که دغه نه نو کم از کم چې د سهار په مانځه کې شریک یو نو لعلهم یضرعون ځکه چې الله تعالی ورپسې بیا په 96 نمبر آیات کې وایي چې د کلو خلقو ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا د کلو خلقو کو چېرې تاسو داسې کړی وی ای تور سکیانو ای بونیروالو او ای ایرانیانو او ای اټلی والو که تاسو دوه کاړه کړی وی چې ایمان هم مضبوط وی ایمان الو مضبوطی چې حرکت او برکت دواړه د الله د رضا دپاره زمونږ برکتونه د الله رضا دپاره خو حرکت د الله خلاف دی واتقوا ځان د خرابو کارونو نه بچ کی کم کارونه اصلور چې ما ووی یو دا چې پردی حق نه ورکړی دویم دا چې د شپې ټوله شپه غیبت کو نمبر 3 متیازو نه ځان نه ساتو او څلورم نمبر هغه سړیو چې هغه غیبتونه کول او هغه د متیازو نه ځان ساتو او هغه کنځلې کولې سپکې خبرې کولې دا څلور خبرو ځان وساتې نو واتقوا بشي نو لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض بیا برکتونه مونږ کو بیا موږ ډېر شی برکتونه نازل کړو ولکن کذبوا خو لیکن دی خبره نه مني فاخذناهم بما كانوا یکسبون دی ګناونه کول موږ ونیول نو هسې نه چې موږ الله په دې ګناهونو کې نیولی یو الله دې کې چې موږ د دې ګناهونو نه ځان بچ کړو موږ په اخذناهم بما كانوا یکسبون په کرایټیریا کې را نه شو اوس بعضې خبرې داسې چې هغه کول غواړي یو په هغې کې موږ دا ووې چې موږ د دې بلا نه د دې مصیبت نه به خیر څنګه جوړو د دې مصیبت نه د خیر جوړولو دپاره بهترینه طریقه دا ده چې موږ کم خلق چې په دې مرض کې مبتلا دی د هغې سره د همدردۍ مظاهره وکړو او کم خلق چې د دې نه بچ دی د هغې د بچ کولو دپاره انتظام وکړو
د دې وجه نه د انتظامیه کاغه ډاکټرانی او کاغه او پولیس او کاغه د انتظامیه افسرانی د هغې سره تعاون وکړو ځکه موږ اوس نیکي ګټو نیکي بالو ګټلی شي چې د دې برایۍ خلاف موږ جهاد وکړو یوه دویم دا چې موږ د وجه نه چاته ونه شي نو که به موږ کې لږ ډېر سیمټمز وي نو موږ خپل چیک اپ وکړو او د کوم شي نه چې خورېږي هغه نه کوو لکه نسوار بې ځایه نه توکو او د شپې د ناوختې پورې په ګڼه کې نه کینو د ګڼې نه ځان ساتو او خلق ګڼې مجلس دغه کوو د ګڼې مجلس حوصله شکني کوو چې هلکه ګڼه دلته مه جوړوئ یو خطره ده دا خطره خو به ټول عمر نه یو پیره به لاړه شي اکو فرض کا دسې د دې خلقو موږ ته ضرورتي کاغه مالی کا بدني کاغه د ګاډو په صورت کې چې موږ یې فرقو دا ډیره غټه خبره ده لکه کم څلور کس چې ما تاسو ته ووي د هغې نه پس رسول الله وسلم یو خوشخبري ویله د طبراني حدیث دی او ډیره مزیداره ده او تاسو به د الله خصوصا د جماعت کسان د الله شکر ادا کوئ چې خدای پاک شکر دی چې موږ د یو داسې تنظیم سره وابسته یو چې پریکټیکلی موږ پروو کړه ګوره حدیث دا دی انا لله خلقا بېشکه د خدای څه مخلوق دی خلقهم خدای پاک دی پیدا کړي لحوایج الناس چې د خلقو کنډو پوره کړي اوس دې حدیث ته ګوره بعضې خلک خدای دې له پیدا کړی دی چې د خلقو کنډو پوره کړي پرون نه بله ورځ د پاکستان صدر عارف علوي سراج الحق صاحب ته ټلیفون کړی دی چې سراج الحق صاحب زه د پاکستان صدر یم د وفاق علامت یم او زه تا ته سوال کوم چې د خپل جماعت کارکنانو ته وسایلو ته ووایه چې د دې کورونا وایرس په کرایسس کې زموږ امداد وکړي نو دا یو کرایټیریا پوره شو ټول وایي چې الحمدلله خدای شکر دی چې زموږ مشر ته هغه وی ځکه هغه زموږ نه تمه کېده هغه ورته ووی چې زما د الخدمت تمام اسپتالونه تا ته افر دي او زما د الخدمت تمام امبولنس تا ته افر دي که د خلقو د خیر دپاره او چونکې ماسک ډېر ضرورت دی او هغه خلق والمنافق ټایپ خلقو ماسکونه ګران کړل یا اسمګل کړل نو چې سراج الحق په 10 روپۍ 3 ماسک راویستل او په کورونو کې خواره کړل چې هلکه هم ماسک والی نو چې دې حدیث ته ګورې هغه ته ګورې یفزع الناس الیهم فی حوایجهم خلق په خپلو ضرورتونو کې هغې ته منډه کي نو چې کله هغه ورته وی چې زما د الخدمت د میډیکل ډایرکټر ډاکټر حفیظ الرحمن چې هغه د آی سرجن دی د پېښور میډیکل کالج پروفیسر دی او هغه د الخدمت ډایرکټر دی هغه سره خبره وکړه او الحمدلله چې بیګا ما په خپله د عارف علویه خبرې اورېدې او د حفیظ الرحمن جوابونه اورېدل وی چې حفیظ صاحب حکومت اور حزب اختلاف کی لڑائی تو 3 مہینے بعد پھر بھی چلتی رہے گی لیکن اب امت پر کرائسس ہے پاکستانی قوم پر آپ ہماری مدد کریں نو حفیظ الرحمن ورتوئی ہمارے سارے ہاسپٹل اور ہمارے پیما کے 5000 ڈاکٹرز ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے تیار ہے وہ جی یہ اللہ کی رضا کے لیے ہم کام کرتے ہیں حفیظ وتوئی ڈاکٹر حفیظ وتوئی ہمارا سارا کام اللہ کی رضا کے لیے ہے اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہم اس پر راضی ہوگا ہم سے ناغور تو بالکل حفیظ صاحب ہم امید کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ ایسا کریں گے نو حدیث تو گورا دے تو گورا چاہا پکانڈو کے راغے نو حفیظ سے بتوئی آپ کی یہ ٹیلی فون رکھنے کے بعد میں ابھی نکل رہا ہوں میٹنگ ارینج کر رہا ہوں یہاں سے کراچی تک میٹنگز ہوگی اور پھر ہم آپ کو فیڈ بیک دیں گے ددی خلق تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیر ورکڑے اولئک الآمنون من عذاب اللہ دا روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ دے دغه خلق بد الله د عذاب نه په بچي دغه خلق بد الله د عذاب نه بچي مونږ یو بار بیا الحمدلله وایو چې د پاکستان صدر مونږ ته کانډو پیښ شو او مونږ یې په ضرورت په وخت کې پکار شو هغه خپل MKM تیر شو او هغه خپل PTI تیر شو خو صرف دی نه وي ځکه چې هغه دا صلاحیت په مونږ کې لیدو چې دی به وکړي مونږ امید لرو چې مونږ به په دې سټینډرډ د حدیث پوره شو او الله تعالی به مونږ د عذاب نه په امن کړي الله دې مونږ د عذاب نه په امن کړي اقول قولی هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین